ربیع الاول میں شروع شولا سوک با بلبونه لگئی سوک بشمی لگئی سوک بجشن چراغا کئی سوک با پلار و کسو کی تمبل وئی سوک با پلار و کسو کی ڈولکے گئی او منگ چکم نے سکو مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا د رسول الله را تک د دنیا د پارا او ستا او زما د پارا ډیر لوی د سعادت خبره ده خو رسول الله چې کوم سیس د پار راغله دی الله پاک چې د پیغمبر انتخاب د سره پاره کړي هغه د الله دین دی د رسول الله چې د سره خاطر غاخونه مات شوی دي هغه د الله دین دی رسول الله چې د کوم سیس د خاطر خېټه پورې کانه تړلې هغه د الله دین دی رسول الله چې د سره خاطر مکه پرې خدا هغه د الله دین دی ان الدین عند الله الاسلام د الله پنځ قیمتي دي چې دا دین اسلام دی رسول الله د الله پر ټول کائنات کې خوښ دی په تمام انبیاو کې الله چې امام الانبیاء سو ګرځولې محمد رسول الله ګرځولې دغه محمد رسول الله په کائنات کې د الله په نظر کې ډیر زیات محبوب دی او دغه محبوب علیه السلام چې طائف تلاړې او طائف خلکو ته د دین دعوت ورکړي نو د دې محبوب علیه السلام د بدن نه وینه وتدا خو د دین اسلام د خاطره وتدا ورنه رسول الله مبارک خو په خپله په معاشره کې د مشرکین مکې په نظر کې ډېر معزز وو هغوی ورته صادق ویلي هغوی ورته امین ویلي رسول الله چې په کومه شپه د مکې نه هجرت کوي په دغه شپه هم د رسول الله سره د مکې د خلکو امانتونه پراته دي کو د رسول الله په امانتدارۍ باندې د خلکو شک وې نو باوجود د دې چې د رسول الله سره د دې د وجې نه لګېدله چې رسول الله د دوی د خدایانو مخالفت کوي رسول الله د یو خدای دعوت چلی نو د سره بیا خپل امانتونه نه کېښودل او رسول الله حضرت علی راغستو اے علی په دې زما په دې کټ کې شپه وکړه او سار چې د خلکو کم امانتونه دا خلکو ته واپس کا او به مکې پرې د مدینې ته راځه